راځو بس تاسو د ټلیفون طرف ته تاسو به راځئ د مفتي عرفان الله صاحب نه به څه قسم ستاسو سوال وي پوښتنې وي تاسو کولی شئ په 0996 400 188 باندې. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ملګري د زموږ आवाज بالکل کله چې تاسو ټلیفون کول کوئ دا ځای کې ودرېږئ که تاسو سره سګنل برابر وي بله غټه خبره ده چې بیلنس در سره برابر وي نو زموږ او ستاسو خبرې به صفا کېږي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ څه پوښتنه به کول غواړئ مفتي صاحب نه؟ आवाज زما خو ګورو بالکل صفانه دی لږ ولې ځای به چینج کوئ دوباره کال کوئ یا لږ ځان ځای چینج کړئ چې د आवाज مو صفا شي. مفتي صاحب تاسو بالکل چې په आवाज باندې پوهېږئ او مفتي صاحب اکثر داسې موږ کنه چې زموږ کوم د غریزو علاقو کوم خلک دي لیسنر دي هلته کې د سګنل ډېره غټه مسله ده نو په دې وجه باندې د هغې आवाज موږ ته صفا نه راځي خو موږ کوشش کوو چې ځان سره کالر په لاین والو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ जी जी ستاسو आवाज راځي څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه مفتي صاحب پته نه زموږ پر ټلیفون معما کې څه مسله ده یا د ملګرو आवाज موږ ته ولې صفا نه راځي 0996 400 188 دا لیک په دغه د لایف کال نمبر دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي مفتي صاحب نه څه پوښتنه کول غواړي؟ جی صابر. जी जी साबिर पुख्तने कोई ستاسو आवाज राजी. साबिर आवाज बिल्कुल نه راځي یو کس ته خوب لیدل خوب څنګه لیدل دي دوباره خپل سوالو کې تاسو نماز کر دے خوب لیدل زما زوم چې کوم دی یو ځای کې ناست دی او جاړي ښه جي ریډیو اورم مفتي صاحب ته جواب راکړي مفتي صاحب زما خیر دی خوب یې لیدلی وي چې زما زوم دی یو ځای کې ناست دی او جاړي جی بس الله تعالی به د باندې څه خوشحالي راولي نعمتونه به الله تعالی راولي. ښه جي نیکسټ کالر طرف ته راځو پروګرام ژوند د اسلام په رڼا کې موږ سره چې کوم دی مفتي عرفان الله صاحب موجود دی تاسو څه قسمه پوښتنې بالکل لیک په نیغه تاسو د مفتي صاحب نه کولی شئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ आवाज تاسو ډېر سلو راځي. ښه جي څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ ریډیو باندې आवाज بالکل برابر روانې مفتي صاحب نه سوال که پوښتنه کول غواړئ؟ رفیع الله خبرې کوم ملپورۍ نه. جی او زموږ مفتي صاحب نه دا سوال دی چې د جمعې د لمانځه د 2 رکعاتو د جمعې د لمانځه نه پس دا نور رکعتونه سنت کول غواړي که دا فرض او سنت کول غواړي دا هم لمانځه په شانې. ښه جي ریډیو نه مفتي صاحب ته جی دویم سوال چې دا کوو که نه جي جی چې سړی روژه ومني منښته وکړي روژه ومني بیا روژه ونهسي بیا ورته تکلیف راشي نو دا روژه ماتولی شي که نه؟ ریډیو اور مفتي صاحب له جواب راکړي. مفتي صاحب اولنی سوال زموږ د ورور دا کړی دی چې د سنت یا فرض حوالې سره که نه چې د جمعې کوم لمونځ دی د 2 رکعاتو نه علاوه باقي چې کوم رکعتونه دي دا به فرض کوو یا به سنت کوو؟ ګوره 2 رکعته د جمعې لمونځ فرض دی جی د هغې نه بعد 6 رکعته چې دي دا سنت دي جی په هغې کې 4 رکعته د راجح قول مطابق سنن مؤکده دي جی اور 2 رکعته سنن غیر مؤکده دي. جی نو دا 6 واړه رکعته د سنت دي په دې کې 4 لک مؤکد دي اور 2 چې دي دا غیر مؤکد دي. ها مفتي صاحب دویم سوال دی دا کړی و چې یو کس دی هغه څه منښته ومنله او د هغې نه بعد هغه روژه ونیوله او د روژې په ټایم کې په دغه دوران کې چې د روژه ده او په ده باندې څه تکلیف راغی آیا دی دغه روژه ماتولی شي؟ بالکل جی روژه ماتولی شي منښت که د روژې نیولي بیا به وروسته د روژې نه وي. ښه جي راځو به ستاسو ټلیفون کول طرف ته 0996 400 188 باندې د مفتي عرفان الله صاحب نه تاسو پوښتنې کولی شئ مفتي صاحب بدله ستاسو راغلي سوالو جوابونه راکړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه مفتي صاحب نه به څه پوښتنه کول غواړي؟
جی څه پوښتنه کول غواړئ؟ زمونږ مطالبه دا ده مونږ دا جواب غواړو چې مونږ یو ګاډی اخیستی دی که نه ګاډي مو اخیستلې جی 10,00,000 روپۍ ما ورکړي 10,00,000 روپۍ بل یو کس ورکړي هغه 10,000 روپۍ چې دا به 20,000 روپۍ مشکل دی به دې معلومات وکړي چې دا سود دی او که نه دا ګاډي به ستاسو په 21 لکه روپۍ خرڅوئ دوباره ستاسو سوال وکړئ 10 لکه روپۍ تاسو ورکړي 10 لکه روپۍ ستاسو ملګري ورکړي دي 10 لکه روپۍ دا ملګري دي ورکړي دا سړی د دې کاروبار کې دا 10 لکه روپۍ ورکړي جی 10 لکه روپۍ ورکړي دا په کش باندې 21 لکه روپۍ ورکړي واپس به د 10 لکو په ځای باندې بیا 21 لکه ورکړي 10 لکه ما ورکړي 10 لکه ورکړي په 10 لکه لارې اخیستې ده دا 10 لکه چې دا کوم کس دي که نه کوم کس چې دا روپۍ ورکړي دا به 21 لکه روپۍ واپس هغه له په کش ورکړي ښه د 10 لکو په ځای بوله بیا ته 21 لکه روپۍ ورکړي ښه جي ریډیو دی مفتي صاحب دله جواب راکړي مفتي صاحب و یو کس دی هغه 10 لکه روپۍ خلکو له ورکوي قرض او هغه 10 لکه روپۍ چې کوم دی هغه بیا ته 21 لکه روپۍ به هغه ته برابرې د کش حساب سره آیا دا سود دی یا څه دی سوال ځان سره دغه کې دا وې پیوځي دا ښه جي دغه سوال چې کوم دی دا مفتي صاحب تاسو له دې جواب راکړي السلام علیکم جی السلام علیکم جی اوکې جی ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه جی نیکسټ ټلیفون کالر طرف ته به راځو السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور مې زما په خیال باندې خوب راپاڅېدلی څه پوښتنه کول غواړئ مفتي صاحب نه ښه جي ډېره زیاته مننه کله چې سلام وکړم نو د سلام جواب چې کوم دی دا لازمن دی او د مفتي صاحب نه په دې حوالې سره هم زه پوښتنه کوم چې آیا څوک درته سلام وکړي د سلام جواب ورکول پکار دی یا هیلو ویل پکار دی ښه جي مفتي صاحب زه یې د کال به شامل کړو خو د ملګري نه به چې کوم دی تاسو جواب ورکړئ چې د 10 لکو روپیو په ځای باندې 21 لکه روپۍ ورکول هغه هم په کش سره آیا دا سود دی ګوره دا سوال د دې ملګري لږ مبهم دی خو زه به یې لږ تفصیل وکړم جی ګوره که چېرته د سوال منشا او مطلب دا وي چې یو سړی دی هغه 10 لک روپۍ خلکو له قرض ورکړي او وایي ورته چې دا 10 لاک به بیته ماله 20 راکوي یا 21 به راکوي 11 لاک به پې نفع راکوي یا لاک به پې نفع راکوي نو دا خو صریح سود دی حدیث پاک کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه ځان سره نفع راکینج کوي هغه په څه کې راځي سود کې راځي نو داسې صورت چې پیسې ورکوي طلاق ورکوي به وایي چې 2 لاک به راکوي 10 لاک ورکوي 15 لاک به راکوي نو دا خو بالکل صریح سود دی یو صورت دا دی دویم صورت دا دی زمونږ په دې مارکیټ کې د قسوار کاروبار وي دا خبره خو یقیني د کوم شی چې نقد وي هغه ارزان وي او قسوار ګران وي زه موبایل علم نقد په 50 دی او قسوار علم په 60 دی نو د دې د جواز د لپاره شرط دا دی چې اول قیمت فکس وي متعین وي چې بس د دې 60,000 روپۍ دی او په دې کې به زه کمی او اضافه نه کوم نو چې قیمت فکس وي اگر چې د هغې قیمت ډېر دی بیا هم سره درست دی دارنګې مثال طور باندې یو سړی دی بل له ګاډی ورکوي قسطوار عام مارکیټ کې د هغې قیمت 20 لاک دی او هغه تعالی په 21 لاک باندې راکوي نو بالکل درست دی ځکه قسطوار شی څه وي دا ګران وي په نسبت د نقد باندې نو 2 صورتونه دا شو دریم صورت دی ملګري کوم خبرې ته شاید اشاره کړل زه خو په دې خاص پوه نه شوم خو که چېرته صورت دا وي چې مثال طور باندې بعض دفعه داسې وي چې یو سړی دی د هغه پیسو ته ضرورت دی پیسو ته ضرورت دی نو دې سړي سره پیسې نشته دی د یو کس خوا ته ځي ما وي ماله 10 لک روپۍ قرض راکړه هغوی تاله زه 10 لک روپۍ قرض خو نه شم راکولی البته دا د 10 لک روپو ګاډی دی یا دا 10 لک روپو ګاډی دی په 20 لک روپۍ باندې والا او 10 لک روپۍ وله ورکړي او دا 20 لاک دا 10 لاک به ماله لګي لګي راکوه نو دا هم په سود کې راځي د دې نه علاوه نور هم ډېر صورتونه دي او اوس د دې ملګري کوم صورت مراد دی نو د دې تعین هم لږ پکار دی هر ملګری چې راځي اوس دې کې خو موږ دومره تنقیحات دومره تپوسونه نشو کولی ځکه بعض دفعه اواز مسله هم وي نو هغه له پکار دا دي چې د هغه کوم صورت وي هغه په مثالونو سره واضحه کړي
بالکل مفتي صاحب نور ملګري هم را روان دي پوښتنې به کېږي تاسو هم که چېرې پوښتنه کول غواړئ د مفتي صاحب نه څه قسم مسلې حوالې سره نو په 0996 باندې د مفتي عرفان الله صاحب نه پوښتنه کولی شئ پروګرام چې کوم دی ژوند د اسلام په رڼا کې تاسو ته روزانه بنیاد باندې 2 بجو نه واخلي 3 بجو پورې وړاندې کېږي د اباسین ریډیو سټوډیو نه بالکل نیغ په نیغه په دغه کې موږ سره مفتي عرفان الله صاحب موجود وي دغه پروګرام تاسو بیا په ویډیو شکل کې د مفتي صاحب چې کوم یوټیوب چینل دی مفتي عرفان الله سپیچز په نامه باندې پای باندې هم ویډیو شکل کې کتلی شي د نه علاوه که چېرې تاسو وایئ چې زموږ پروګرام مس شوی دی دا به موږ بیا څنګه ګورو نو بالکل دا د فیسبوک په لیکه باندې هم موجود دی ورسره چې کوم دی د یوټیوب په لیکه هم موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي کوم ځای نه ښه جي د دې جواب زما په خیال باندې مفتي صاحب تاسو پرون هم ورکړی و ښه جي وایي چې ریزر چې کوم دی وایي دا استعمالولی شي او که نه شي استعمالولی او جی دې باره کې ما تفصیل ذکر کړی و پرون ناول رشاید چې زنانه څه استعمالولی شي کوم چې زاید ویښته دي نو د هغې باره کې تفصیل دا دی مثلا د ترخونو ویښته شو دا کال د ټیم کې لږ دغه کوئ چې خزي کومه هم ځان سره اخلو باندې مفتي صاحب څخه نه تفصیلا تاسو گفتگو کړې واسه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څو خبرې کوي مفتي صاحب نه څه پوښتنه کول غواړي جی جمشید صاحب څه پوښتنه کول غواړي مفتي صاحب نه دا پوښتنه کول غواړم مفتي صاحب نه چې یو سړی په اوسه کې قسم وکړي کنه په یو کار باندې چې یو کار یې هغه او بیا هغه کار چې هغه کولی نه شي کنه جی 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 ریډیو مفتي صاحب له جواب راکړي مفتي صاحب اولنې مسله خپل جاری وساتئ جی لم جواب ورکړي اول سوال چې کوم زموږ د خور کو چې زنانه چې د لیزر استعمالول شي کله شي استعمالول جی د دې باره کې به دا تفصیل ما ذکر کړو چې زنانو د لپاره بهتر دادي چې د ترخونو ویښته شو دارنګې نامنه لاندې ویښته شو جی دا وشو کوي شکول باندې اوکاړنه چې ورته وي وستل په لاسونو باندې دا بهتر دي خو نن زمانه کې مشکل دی زما خیال نو د دې وجې نه د هغې دپاره خاص قسم کریم بازارونو کې میلاویږي هغه کریم د استعمال کې زنانه دا د هغوی دپاره بهتر کار دی چې کریم استعمال کړي زریناف ویښتو دپاره هم د ترخونو ویښتو دپاره هم البته که چېرته یوه زنانه داسې ده چې هغه کریم استعمال نه کړي بلکې لیزر استعمال کړي یا بلیډ استعمال کړي نو دا هم هغې دپاره جایز دی لیکن بهتر نه دي سړو دپاره پکار دا دي چې بلیډ استعمال شي اور زنانو دپاره پکار دي چې کریم استعمال کړي هغه که کریم چا استعمال نه کړو دغه لیزر استعمال کو یا بلیډ استعمال کو نو بیا هم جایز دي لیکن بهتر نه دي ښه مفتي صاحب زموږ دغه بل ملګري راغلی او پوښتنه یې کړې وه ما چې کوم دی نو په غوسه کې یو قسم کړی دی او هغه چې کوم دی یو د یو کار قسم ما کړی و کار بیا ما ونه کو نو دې دپاره بیا څه کول پکار دي مالا ګوره درې څیزونه داسې دي ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل چې هغه په سنجیدګۍ سره ووایي بیا هم واقع کېږي که په مذاق کې ووایي بیا هم واقع کېږي الطلاق والعتاق والیمین یو طلاق دی دویم ازادول دی او دریم قسم هم دی بس روایتو کې راځي نو قسم چې تا وکړو که تا په سنجیدګۍ سره وکړو چې باقاعده قسم دی وکړو په یو کار باندې چې زه به دا کار کوم یا به دا کار نه کوم که په یو کار کولو باندې د قسم وخوړ او هغه کار کول څه دي بهتر دي نو بیا خو تعالی په کار دی چې هغه کار وکړي که هغه کار کول بهتر نه دي مثلا تا قسم وخوړ چې زه به ګناه کوم نو ګناه کول خو بهتر کار نه دی که تا قسم وخوړ چې زه به خپل مور سره خبرې نه کوم نو بس په دې صورت کې حکم دا دی چې د دې حانث شي او بیا د هغې کفاره ورکړي د کفارې تفصیل به موجود دی چې فکفارة اطعام 10 مساکین 10 مسکینانو ته د ټیمه روټۍ ورکړي یا د هغې ته جوړه جامه ورکړي او تحریر رقبه یا د غلام آزاد کړي فمن لم یجد که چاته دې طاقت نه لري فصیام 3 ایام به د 3 ورځې روژې ونیوي مسلسل نو د دې کفاره د 3 ورځې روژې نیول مسلسل هغه ونیوه ښه جی بالکل قدرمنو کو ستاسو ټلیفون کول طرف ته به راځو مفتي صاحب را سره موجود دی ورسره چې کوم دی تاسو به زه دا هم دا پروګرام روزانه 2 بجو نه والې 3 بجو پورې تاسو ته وړاندې کېږي د اباسین ریډیو FM اتیا بیشام سټوډیو نه السلام علیکم جی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي جی د کوم ځای نه
جی مفتی صاحب را سره ناست ته پښتنو کې څو خبرې کوي کوم ځای نه جی اسد صاحب پښتنه کوي جی 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 خیسته غونې مرغۍ ده جی جی ښه جي تاسو راډیو لرئ مفتي صاحب دله ځواب راکوي ښه ډېره زیاته مفتي صاحب و چې خوب مې لیدلی او یو ښایسته مرغۍ ده را سره په خوب کې را سره هغه ګرځي که زه مونځ کوم که زه اودس کوم که هر ځای ته ځم هغه مرغۍ ما سره ګرځي یو ماشاءالله ښایسته خوب دی د الله تعالی چې کوم مخلوق دی هغه به الله تعالی ستا تابع کوي اور الله تعالی به ستا خادمان ګرځوي که هغه انسانان دي که هغه حیوانات دي الله تعالی و تعالی د عافیت والا او د نعمتونو والا ژوند راکوي انشاءالله تعالی بالکل جی مفتی صاحب بل ټلیفون کالر طرف ته به راځو ټایم را سره هم څه کوم دی په منډه باندې روان دی السلام علیکم جی جی زما خور په مدرسه کې سبق کوي ترجمه به کوله تمره دې پاره ترجمه کړه نو هغه د ستوري دې ډیرو کې ملت کړی چې د کور په اړه چې خاص ځای من څه نه و جی اوس چې هغه ترجمه یې رسېږي د مفتي څخه په دې ډول ګناګاري وکړه نه بس په څه وجه کولې نه ځم راځي ته دې وخت چې د کور په اړه چې خاص ځای من څه نه و مطلب چې هلکانو چې کو یو دې سبق کوي چې واجب خزي ریډیو له مفتي صاحب له جواب راکړي مفتي صاحب دغه سوال ورنم کوم کړي او بعد یو کالر بل والو زه دوه سوال نه به شي 0996 400 باندې تاسو د مفتي عرفان الله صاحب څخه د نیخ پنیغه څه قسم سوال وستاو څه قسم پوښتنه وي څه قسم مسلې حواله سره بالکل تاسو د مفتي عرفان الله صاحب په دغه پروګرام کې پوښتنه کولای شئ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام کوم زینا علیکم السلام جی خزي په پاک رومال باندې تیمم جایز دی یا جایز نه دی واک جانماز باندې صحیح تیمم جایز دی یا نه ډېره زیاته مننه مفتي صاحب زموږ خور راغلی زما خور دا وایي هغې چې کوم دی نو څه تقریبا 15 شل سپارې چې کوم دی هغه مدرسه کې ویلي دي خو بیا هغه مدرسه کې چې کوم دی هلکان او جنکۍ یو ځای اوس جدا مدرسه نه وه نو په دې وجه باندې هغې بیا دغه د مدرسې دا سبق پرېښودو او دغه سپارې د هېرې شوي دي نو آیا دا به ګناهګاره یا به ګناهګاره نه ګوره اوله خبره خو دا ده چې د قرآن مجید الفاظ زده کول فرمانې زده کول په هغې باندې عمل کول دا لازمي دي اور که مدرسه نه وي نو بعض دفعه په دې علاقو کې په کورونو کې هم بعض جنکۍ داسې وي چې هغوی ترجمه یې زده وي نو هغه کورونو ته باقاعده جنکۍ ځي او هلته د هغه استادانو نه سبق وایي رسمي طور باندې مدرسه نه وي خو یو جنۍ ده اوس مثلا بعض دفعه عالمه ده واده شوې ده یو ځای کې قرآن ترجمه وله ورځي نو هغه داسې جنکو ته وایي ترجمه نو اول خو دا ترجمه یې زده کول پکار دي بیا هم که چېرته داسې وي چې سمې نه خوري دوی نن زمانه کې خو باقاعده موبایلونو کې هم ترجمې موجود دي اوس مثال ته دا ټچ موبایل چې دی یو خو دا دی چې ته یوټیوب چینل ته لاړ شي اوس مثلا زموږ یوټیوب چینل دی مفتي عرفان الله سپیچز په هغې باندې باقاعده پلی لیسټ چې لاړ شي په هغې باندې دورې تفسیر لیکل دی نو هغه د شروع نه والا تر اخره پورې ټوله ترجمه سره د تفصیل نه موجود ده خو بالفرض یو زنانه ده هغه دا وایي چې زه ام بي دا نشم کولی نن زمانه کې څوک نشي کولی او موبایل ورسره غټ دی نو بیا په دې کې باقاعده ته قرآن مجید ډاونلوډ کولی شي اور هغې کې باقاعده د قرآن مجید ترجمه موجود ده تفسیر موجود دی نو تفسیر تا سره موجود دی تا چې 15 سپارې ترجمه کړلې نو ترجمه کړله 15 سپارې نور به خو ته آسان وي نو هغه تفسیر په موبایل کې هم ته انسټال کولی شي او د هغې نه ترجمه زده کولی شي او که د موبایل څه صورت نه جوړېږي نو دا خو هم کولی شي اوس مثال طور باندې یو جنۍ د هغه خپل پلار نه ډیمانډ کېږي نه ماله جوړه والا په 2000 والا په 3000 والا که دلته نه وي بډګرام نه راوړه
مانسرې نه راوړه، سوات نه راوړه، خو راوړه. نو لکه څرنګه چې د عام شیزونو باره کې موږ خپل له مور او پلار نه ډیمانډ کوو، نو قرآن هم د الله کتاب دی چې څوک موږ تاسو ته ویونکي نشته دی او دومره سپارې ترجمه یې جنې کړې وي او پړاول کولی شي، نو د ترجمې قرآنونه میلاویږي بازار کې، هر بازار کې میلاویږي د پښتو او د اردو دواړو ژبو باندې، او د هغې دومره ګران نه وي، په 400 یا په 500 روپۍ باندې هغه د قرآن مجید شکرانه ده. نو په کار دا دی چې هغه موږ والو او کور کې په خپله ترجمه ګورو ورته، ځکه یو چا ابتداً ترجمه نه وي کړې هغه دپاره مشکل وي، او چې چا 15 سپارې ترجمه کړي وي نو بیا هغه دپاره څه وي، اسان وي، هغه ته مشکل نه وي. بهر کې دا طریقې دي د زده کولو، که دا طریقې هم دستیاب نه وي په مارکیټ کې، اور یو جنې داسې ده چې وس ورته موقع نه میلاویږي، بعض دفعه د پلار په کور کې ته خو موقع نه میلاویږي، یا واده شوې ده، د ماشومانو په تربیت کې مصروفه شوې ده، د کور په کار کام کاج کې مصروفه شوې ده، د قرآن مجید د زده کړې وخت ورته نه میلاویږي، نو انشاءالله تعالی به دا ګناهګار نه وي. خو شرط دا دی چې په قرآن مجید باندې عمل نه پرېږدي، د قرآن مجید تلاوت نه پرېږدي، او دارنګې کوم چې حرام شیزونه دي د هغې نه ځان بچ ساتي، 5 وخت د مونځ پابندي کوي، نو انشاءالله تعالی به ورته ګناه نه میلاویږي. مفتي صاحب زموږ دغه بل ورور راغلی و د ټلیفون په لیکه باندې وي چې په جانماز باندې تیمم کېږي که نه؟ ګوره تیمم څه ته ویلی کېږي؟ تیمم قصد ته ویلی کېږي، ارادې ته، او اصطلاح کې القصد الى الصعید الطیب، قصد اور اراده کول پاکې خاورې طرف ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې دا زما د امت خصوصیت دی، امتیاز دی چې الله تعالی ځمکه د دې دپاره پاکه ګرځولې ده، د دې په ذریعې سره دوی څه کولی شي، تیمم کولی شي. یو غذا وه ام عایشې رضی الله تعالی عنها، هار نه دی، هار پکې چې دغه وي دانې وي، هغه چېرته ارتاو شو، نو هغه دانې ارتاوې شوې، صحابه کرام هغوی دغه دانو په تلاش کې وو تر دې پورې چې د سهار ټایم شو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ام عایشې رضی الله تعالی عنها باندې ناراض هم شو چې ګوره تا قافله رکاو کړې ده، اوبه دلته نشته دی، نو الله تعالی آیتونه راولېږل د تیمم په باره کې په سورة المائده کې چې کله تاسو په حالت د جنابت کې اوبه نه مومئ یا اودس کوئ اوبه نه مومئ، 2 میله پورې تاسو ته اوبه په نظر نه راځي، نو فتیمموا صعیدا طیبا، تاسو تیمم وکئ پاکې خاورې طرف ته. نو په خاورې باندې تیمم پکار دی. دارنګې کوم شی چې د خاورې د جنس نه دی، چونه شوه یا شګه شوه، دا هم د خاورې اجناس دي، نو په دې باندې هم تیمم کولی شي. دارنګې جانماز دی، پاک دغه دی، په هغې باندې دوړه ده، نو په هغې باندې هم تیمم کولی شي. دې سره سره بعض خلکو خیال دا وي چې د تیمم کې باقاعده ډېر شي خاوره پکار ده چې زه په خپل مخ باندې او په لاسونو باندې راکاږم، دا نه ده، د دې سره خو مسله جوړېږي، نشانات جوړېږي. مثلا ته دومره خاوره په مخ باندې دغه کړي نو مخ به دې اسقا شي او لاسونه به دې اسقا شي، بس هغې کې دا دی چې یو ځای دی هغې باندې دوړه ده، تا ته پته ده. اوس مثال دا ځای دا خو پاک دی که نه، نو چې دا پاک دی دې باندې تیمم څنګه کېږي؟ اوس یو ځای داسې دی چې معمولونو کې دوړه ده، دیوال دی، خو تا ته پته چې دې باندې دوړه شته، نو ته یو ضرب ولا ورکه داسې ضرب چې دې ولا ورکو مخ باندې ټول راکاږه، او دویم ضرب ولا ورکه لاسونو باندې، دواړو لاسونو باندې تر څنګلو پورې تیمم وکړه. نو اوس یو رومال دی، پاک صاف رومال دی، او په هغې باندې څه دوړه نشته دی، نو په هغې باندې تیمم نه کېږي. تیمم دی القصد الى الصعید الطیب، پاک خاورې طرف ته اراده کول، یا هغه شی چې د خاورې د ځمکې د جنس نه وي، د خاورې د جنس نه وي، نو په هغې باندې تیمم درست دی. چې کم از کم ګرد و غبار خو پیو معمولي غونډه کې چې ګرد و غبار پې نه تیمم پې بیا نه کېږي، تیمم پې بیا نه کېږي. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب، ټایم را سره هم څه کوم ډېر شارټ دی، کم ټایم پاتې دی را سره. قدرمندو ستاسو ټلیفون کالز بیک ټو بیک یو څو شاملو، بیا به چې کوم دی اجازه هم اخلو. 0996 باندې خپلې د مفتي عرفان الله صاحب نه پوښتنه کولی شي. پروګرام ته ویل کېږي ژوند د اسلام په رڼا کې، او موږ سره چې کوم دی په دغه پروګرام کې موجود دی مفتي عرفان الله صاحب را سره موجود دی. ستاسو ټلیفون کال طرف ته راځو. السلام علیکم جی، څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه مفتي صاحب نه به څه پوښتنه کوئ؟ علي اکبر صاحب څه پوښتنه کوئ مفتي صاحب نه؟ جی انشاءالله. आवाज ډېر زیات سلو دی، आवाज مو ډېر زیات سلو را روان دی. جی جی ښه جی ښه مفتي صاحب، زه خو والله نه یم پوه شوی، تاسو په سوال باندې پوه شئ. جی دا ملګری وی چې یو جنۍ ده، زه خوب کې وینم چې هغې سره زما کوژدن کېږي، د دې په څه تعبیر؟ نو د دې اسان تعبیر دی، داسې کار دی چې هغه
جنې که غیر شادي شوده وي بس هغې ته پیغام د نکاح ولېږه بس شرط دی چې غیر شادي شوده وي ستا نکاح ورسره کېږي داسې نه چېرته تا شادي شوده جنې لیدلي وي نو که شادي دی دې لیدلی وي بیا دې ځان بچ ساته. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه جی. قدرمندانو که موږ سره د ټایم تقریبا 12 منټ پاتې دي. 12 منټ بعد به مفتي صاحب ستاسو نه اجازه هم اخلي. تاسو د مفتي صاحب نه نیغ په نیغه په دغه پروګرام په جون د اسلام په رڼا کې پوښتنې کولی شئ په 0994 488 السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا څوک خبرې کوي؟ مفتي صاحب نه څه پوښتنې کول غواړئ؟ علیکم السلام. څه پوښتنه به کول غواړئ؟ ښه جي پوښتنه وکړئ. جي او هغه موږ کور ته اوسې وي ډېر خلک وایي چې دغه چینه دومره د چینې پوهه او دې چینې باندې یو چاپېریال ایستي دی، یو دقیق چینه پرې ایستي ده. نو دا موږ په پلس کې استعمالولو د وسیلې دي او خپل څه خوراک انتظام پرې کوو. نو ډېرې کسان وایي چې د ډېرې بیماریو د دې نه دا اوبه ټیک نه دي که نه؟ دا اوبه ټیک نه دي؟ دا اوبه ټیک نه دي. یو مې دا سوال لګل مې دا دی چې ډېر کسان وایي چې دا چرګه ووایي نو دا تاسو فوراً هغه که کارای نه کوي نو په پښتو کې به تهمت شي. ښه جي ښه تاسو ریډیو نه مفتي صاحب له جواب راکړي. وعلیکم السلام. مفتي صاحب وایي زموږ کوم سره چینه ده د هغې اوبه چې کوم دی وایي دا ټیک نه دي. وایي ډېر خلک وایي چې په دې باندې چا چینه کړې ده او په دې وجه باندې دغه اوبه ټیک نه دي. لومبی دا سوال شوی دی. دویم سوال مفتي صاحب زموږ ملګري دا وکړو وایي یو چرګ دی چې هغه اواز وکړي او دغه چرګ دا خلک وایي چې حلال دی نه کړو نو بیا به څه ناڅه مصیبت راځي مخې ته. دغه پوښتنه دې کړې ده. جی اول سوال جواب دا دی ګوره اوبه چې دي دا پاکي دي، هغه استعمالول پکار دي، د اوبو د وجې نه بیمارۍ نه راسي. دا خبره کول چې دلته چیله پیر صاحب دغه کړې ده کټ کړې ده چیله یې وباسله. بعض دفعه پخوا زمانې کې د پیران ملنګان چې دي دوی به اوبو سره خوا کوي چیلې به یې پخولې لکه نو چیلې پخه کړله پکار دی چې د اوبه ډېرې بابرکته شي ځکه چیله خو هغې کې به هغه ذکر اسکار کړي وي که نه نو چینې خوا کې به یې ذکر اسکار کړي وي ذکر به یې کړی وي نو چې ذکر یې کړی پکار دی چې دا چینه به یې ډېره شفایاب شي. بهر کیف په دې چیلو میلو سره په اوبو باندې څه اثر نه پرېوځي، لہذا دا د خلکو هسې وهم دی، بلکل هغه اوبه تاسو استعمالولی شي. بیماري الله تعالی راولي، بیماري په اوبو کې نشته دی. ها یو اوبه داسې وي چې هغې کې زهریله څیزونه وي راځي نو بیا د هغې نه ځان بچ ساتل پکار دی چې اوبه پاکې وي د غرونو نه وي نو بلکل هغه استعمالولی شي. مفتي صاحب دویم سوال دې کړی دی چې یاره یو چرګ دی یوه کور کې بانګ وي یوه دې حلال نه کړو نو څه مصیبت په در باندې راځي؟ ګوره چرګ چې دی دا چې بانګ ووایي اور به خلکو خیال دی چې نه دا به خامخ حلالوي، بعضې بهر صدقه کوي ملا له یې ویسي ځکه چرګ بانګ ویلی او کور کې به یې نه ساتي. دا فضول خبره ده. چرګ بانګ ویلی نو ښه خبره یې کړله، څه ګناه کار یې خو نه دی کړ بانګ یې ویلی. ته چې بانګ وایې ته بد کار ده نو که چرګ بانګ وایې کم د ګناه کار یې وکړو. دا د عوامو وهم دی چې په دې سره به مصیبت راځي دا راځي هغه راځي، په دې سره هېڅ مصیبت نه راځي. چرګ بانګ وایي نو ښه خبره یې کړله، غلط کار یې نه کړ. ها که بیا هم تاسو خامخا ذبح کول غواړئ بیا دلته راولېږئ فهم ته بیا به مونږ وخورو په شریک. 0994 488 مفتي صاحب سره په نیغه تاسو راتللی شئ. د ټلیفون په لیکه د مفتي عرفان الله صاحب نه څه قسم ستاسو سوال وي څه قسم ستاسو پوښتنې وي مفتي صاحب به تاسو له د ستاسو د راغلو مسلو حوالې سره جوابات درکړي د قرآن حدیث په رڼا کې. نو نیغ په نیغه تاسو راتللی شئ. ټایم را سره هم ډېر لږ پاتې دی او ورسره چې کوم دی ستاسو ګڼ شمېر تعداد کې ټلیفون کولز هم را روان دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کله ناکله د سیګنل مسله راځي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. مفتي صاحب نه به څه پوښتنه کول غواړئ؟ زما دا سوال دی چې کنه زموږ د کلی دی هغې کې لمونځ نه کېږي، د جمعې لمونځ نه کېږي. او آبادي څومره ده؟ او هغه کېږي. ښه جي. آبادي څومره ستاسو نه کوي؟ آبادي تقریبا 100 کورونه به وي. 100 کورونه او هسپتال وغیره داسې لکه سهولیات درته شته که نشته؟ هغه کلي کې یو ډېر هغه کلي کې جي اوس دې جمعې لمانځله زه نه ځم ځکه لمونځ به کېږي خپل لمونځ زما کور کېږي نه کېږي. ښه جي. تاسو هغه نور جوماتونه ستاسو نه لرې دي؟ جي هغه نور جوماتونه چې کوم دی ستاسو د کور نه لرې دي ولې؟
هلته مونږ کېږي که نه جمعې ښه ځي ښه تاسو راډیو دی مفتي صاحب اوسئ زموږ کلي دی تقریبا وایي 100 کوره اوبه کېږي هلته کې د جمعې مونځونه کېږي باقي زموږ کلي خواوشا یو 2 جوماته دي پای کې د جمعې مونځ کېږي نو آیا زه د جمعې مونځ کور کولی شم ګوره خبره دا ده چې د جمعې د مانځه په شرایطو کې یو شرط دا دی چې قریه کبیره وي یعنی غټ کلی وي یا مصر وي ښار وي ښار او قریه کبیره د دې تعریف دا دی چې په هغې کې د زندګۍ تمام تر ضروریات میسر وي چې په هغې کې دواخانه هم وي ډاکټر پکې هم وي تاڼه پکې هم وي د زندګۍ تمام تر ضروریات پکې میسر وي نو بیا هلته د جمعې مونځ کېږي اوس که چېرته ستاسو کلی داسې وي چې دې کې د زندګۍ تمام تر ضروریات میسر وي او ښار ته د راتلو ضرورت نه راځي نه پېښېږي د بنیادي ضروریاتو دپاره نو بیا بلکل په هغې کې د جمعې مونځ کېږي چې کله غټ کلی وي هغه که چېرته غټ کلی نه وي بلکې معمولي غونده کې کلی وي او په هغې کې د زندګۍ تمام تر ضروریات میسر نه وي نو بیا په هغې کې د جمعې مونځ نه کېږي او چا چې شروع کړلی نو غلطه شروع کړلی البته بعض دفعه کلي داسې وي چې د شروع نه د جمعې مونځ شروع شوی وي مثلا د 50 سال نه د 60 سال نه اوس که ته په هغې کې د جمعې مونځ بندوي چې دا ښار نه دی کلی دی نو د هغې نه بیا فتنه جوړېږي فتنه ولاړېږي نو بیا په دې صورت کې پرېښودل پکار دي کېږي ځانه مونځ ځکه د بعض ائمهو په نزدیک باندې په دیهات کې هم د جمعې مونځ کېږي لیکن د امام صاحب په نزدیک په دیهات کې د جمعې مونځ نه کېږي بلکې د هغې دپاره ښار شرط دی قطع کبیره شرط دی یا مصر شرط دی باقي پاتې شو ستا خبره چې ته هلته د جمعې مونځ وکړي که ونه کړي نو د دې جواب دا دی که چېرته دا غټ ښار وي یا کلی وي چې د زندګۍ ضروریات پکې میسر وي نو بیا په تا د جمعې مونځ واجب دی بیا به د جمعې مونځ کوي هغه که چېرته صرف دیهات وي او هغوی پکې هم دا نه چې د جمعې مونځ شروع کړلی وانه دی دیهات د زندګۍ ضروریات پکې میسر نه دي بلکل ته به خپل د ماسپښین مونځ په خپل کور کې وکړه 0996 د مفتي عرفان الله صاحب نه څه قسمه پوښتنې وي کولی شي السلام علیکم جی وعلیکم السلام د لیلا پامان جی دغه کالر څه کوم دی دې زموږ سره خبرې ونه شولې مفتي صاحب زه یم دوه کالرز به شامل کړو بیا به اجازه غواړم ځکه چې ټایم موږ سره کم دی بلکې پای ته رسېدل دی دوه کالر به شاملو دوه ملګري به ځان سره په لاین باندې لو په 0996 یو اته اته باندې ژوند د اسلام په رڼا کې دغه پروګرام روزانه بنیاد باندې 2 بجو نه والي 3 بجو پورې تاسو د اباسین ریډیو FM اتاتیا بشام نه اورېدلی شي او دا پروګرام تاسو د مفتي صاحب په یوټیوب چینل مفتي عرفان الله سپیچز باندې هم کتلی شي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه مفتي صاحب نه به څه پوښتنه کوئ صابرانم خبره کوم وختي اواز کټ کېدو جی صابر ما وایي زما ستر خوب لیدلی دی چې صابر یو ځای کې ناست دی او ژاړي د دې خوب ته صابر دی او یو خوب ما پخپله هم لیدلی دی د هغې هم دغه داسې دی چې یو کس دی هغه ما باندې دعوه کړله چې تا زما سپی پټ کړی دی سپی دې راله پټ کړلی جي په خوب کې او زه ځان نه هم ژاړم او ورته وایم چې زه هر کار کوم خو سپي سره به زه څه کوم جی ریډیو نه مفتي صاحب له جواب راکړي مفتي صاحب وویل چې ما خوب لیدلی چې یو کس دی ما پسې راغی چې تا زما سپی پټ کړلی وي زه هم ژاړم ورته دغه وایم چې زه په سپي باندې څه کوم ګوره اوله خبره خدا ده چې دا څه د یېرې خوب نه دی البته دا دی چې الله به تا سره د احسان معامله کوي د عفو معامله به کوي نعمتونه به د منې کوي خوشحالۍ به د منې کوي نو د یېرې څه خوب نه دی الله به تا سره د عافیت والا معامله کوي د نعمتونو والا معامله کوي مفتی صاحب اخیرنی ټلیفون کول شاملو بیا به اجازه تملو 0996 400 188 باندې موږ سره دغه پروګرام ژوند د اسلام په رڼا کې اخیری کالر به څوک راځي د مفتی صاحب نه څه سوال به کوي کومه پوښتنه به کوي که چېرې تاسو ته هم داسې څه مسلې مخې ته وي چې هغه تاسو په شش و پنج کې چېرې مفتی صاحب نه تپوس لازمن دی په دې خبره کې نو بلکل تاسو نیغ په نیغه د ټلیفون د لیکې 0996 400 188 باندې د مفتی عرفان الله صاحب نه په دغه پروګرام کې نیغ په نیغه پوښتنه کولی شئ او دې نه علاوه ځینې دغه پروګرامونه څنګه چې تاسو ته ما وویل د فیسبوک په پاڼه باندې هم تاسو کتلی شئ زموږ د ریډیو اباسین چې کوم پاڼه ده دې نه علاوه د مفتي صاحب هم پیج د مفتي عرفان الله سپیچز په نامه باندې په دې باندې هم تاسو دغه پروګرامونه کتلی شئ دې نه علاوه د مفتي صاحب چې کوم د یوټیوب چینل د مفتي عرفان الله سپیچز په نامه باندې په دې باندې هم تاسو دغه پروګرامونه کتلی شئ السلام علیکم جی السلام علیکم جی لالا کول د ملاو شوي د مفتي صاحب نه به څه پوښتنه کوي شپېلې وې ماشومان ورسره د مفتي صاحب ښه اخرني کولونه شاملوو 0996 400 باندې 0996 400 188 کالر سره خبرې شو ښه دا کونه شول بیا به اجازه تلو السلام علیکم جی
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر جی. خیر دی الحمدلله. څوک د کوم ځای نه مفتي صاحب نه څه پوښتنه؟ جی مفتي صاحب نو دا سوال دی زموږ علاقه کې کله چې مړه وشي دی چې د قرآن قبر خلک کوي هغې ته د جلې دې عقیده ورسره ورکوي چې دا شته یا نشته؟ ښه جی مفتي صاحب دله جواب راکړي. مفتي صاحب جواب دوی له ورکړي ځکه چې ټایم موږ سره 2 منټان پاتې دي او اجازت به مخلو. یعنی چې د جنۍ واده کې قرآن ولا ورکوي جی دا خو زموږ د پښتنو بعض رسمونه دي د دې په شریعت کې هیڅ اصل نشته دی هیڅ بنیاد نشته دی په قرآن باندې عمل پکار دی ماشوم ورکول په هغې کې یا قرآن ورکول یا قرآن د مخې نه وړل یا منګې مخکې نه وړل د هندواني رسمونه دي ځان دې بچ ساتل پکار دی. جی ډېره زیاته مننه مفتي صاحب د ټایم راکولو چې راغلې او دغه د مینوالو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. مفتي صاحب ډېره زیاته شکریه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. الله تعالی زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. کوم کسانو د دعاګانې ویلي الله حاجتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله تعالی د خیر او برکت د فضل او د کرم معامله موږ سره وکړي. چا د دعاګانې ویلي حاجتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره